الحساب علی عثمان، اے رحمانه چې قیامت کې حساب علی نو د عثمان نه نرم حساب واله، د سره حساب کې الله نرمی وکه نرمی. دوه لونه د امام الانبیاء په نکاح کې پاتې شوی ورکړله، وفات شوه، بله یې بیا ورکړله، هغه بیا وفات شو. امام الانبیاء وی که بله لور مې وی نو ام مې دته په نکاح کوله، ځکه به ورته عثمان ذوالنورین وی، د دوو نورونو خاون چې د امام الانبیاء دوه لوڼی په نکاح کې تیری شوي. څومره لوی مقام. علی رضی الله تعالی عنه خلفای راشدینو کې څلورم نمبر علی رضی الله تعالی عنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی اے صحابو، د دې نه بل لوی اعزاز شته، وی صحابو علی زمانه دی او زه د علی نه یم، علی زمانه دی او زه د علی نه یم. علی ته تکلیف مه ورکوئ رضی الله تعالی عنه، دې زمانه دی او زه د ده نه یم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیغام ولیږه چې فاطمې سره نکاح وکړم. نبی علیه السلام ورته ویې وړه ده. عمر رضی الله تعالی عنه پیغام ولیږو نکاح کوم، وی وړه ده. چې علی رضی الله تعالی عنه پیغام د نکاح ولیږو، بس فزوجها، هغه سره یې ولې نکاح وکړله. وی فاطمه تا ته په نکاح در کوم، خپله لور رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح کړل. صحابه ټول بختور و بختور. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی یو صحابی باره کې دعا کوله، معاویه رضی الله تعالی عنہ باره کې دعا کوله، وی اللهم اجعله هادیا مهدیا واهدی به، یا الله دې هادي وګرځئ چې نورو خلقو ته لارې ښي، مهدیا الله په خپله هم په نیغه لار روان کړي، واهدي به الله د ده په وجه هدایتونه خلقو له ورکړي. صحابه خو بختور وو. امام الانبیاء سره یو تالی خوراک کړی، امام الانبیاء ورته خوشخبری ورکړی. یو صحابي وی بختور صحابي په مونږ ټولو کې سعد ابن ابي مالک، سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنه، دا په مونږ کې ډېر غوره و. ځکه ما یو ورځ د امام الانبیاء نه یوه خبره اورېدلې وه چې دی هېڅ چاته نه وه کړې. نبی علیه السلام به داسې ویلي وی ستا پلار دی په ما، زما پلار دی په تا قربان شي. خلک وایي سړي ته، وی زما پلار دی په تا قربان، خو دواړه یې چرې د چا نه نو قربان کړي. داسې چاته نه ویلي چې زما پلار او مور دی دواړه ستا نه قرباني. هوی د یو جنگ موقع وه، سعد ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه السلام وی ارمی سعد ولا غشی ولا پیداک ابی و امی، پیداک ابی و امی، زما د مور او پلار دواړه په تا قربان شي، زما د مور او پلار دواړه په تا قربان شي. ارمی ولا غشی ولا فداک ابی و امی، زما د مور او پلار دواړه په تا قربان شي. دومره مینه یې وه صحابه کرامو سره، رب العالمین ورته لوی لوی اعزازونه ورکړي. نو دې آیاتونو مبارکو کې رب العالمین د صحابه کرامو فضیلت ذکر کوي او هغې ته غټې غټې خوشخبری ورکوي. والذین آمنوا، هغه کسان چې ایمان یې راوړی، وهاجروا او هجرت کړی، وجاهدوا او جهاد کړی، فی سبیل الله پلاره د الله کې. نو دا هغه مهاجرین صحابه شو چې د مکې نه مدینې ته تلي وو. والذین او هغه کسان آووا ونصروا چې ځای ورکړی دی مهاجرینو ته، ونصروا او امداد یې کړی د دوی، نو دا انصار شو. مکې نه تلي وو هغه مهاجرین شو، مدینه منوره کې چې وو هغه انصار شو. اولئک دا ټول هم المؤمنون حقا، دی مؤمنان دی پرشتیا سره، چې الله د سړي د ایمان گواهی ورکي چې اولئک هم المؤمنون حقا، دا کسان مؤمنان وو پرشتیا سره. داسې خو مونږ هر سړی وایو زما ایمان حق دی او رښتینی دی، خدا به رښتینی الی چې کله الله خو یې رښتینو کې ورواچي.
الله مونږ ټول رښتینی مؤمنان کا وی دغه کسان مؤمنان دي پر اختیا سره لهم مغفرتون د دې دپاره به بخښنه وي نو الله د بخښنې اعلان وکړو ورزق کریم او د دې دپاره به رزق وي عزتمند په دنیا کې مالی غنیمت او په آخرت کې جنت او والذین آمنو هغه کسان چې ایمان راوړی من بعدو ایمان راوړی د هغې نه وروستو او هجرت کړی او جهاد کړی د څه نه وروستو چې ایمان راوړی او جهاد کړی ایمان راوړی د هغې نه وروستو نو مراد تینا فتح مکه ده چې د هغې نه وروستو یا تینا مراد صلح حدیبیه ده نو هغه ټول چې چا وروستو ایمان راوړی وهاجرو هجرت کړی جهاد کړی معکم په ملګرتیا ستاسو کې فاولئک منکم نو دغه کسان هم ستاسو نه دي نو پته ولګېدله چې په صحابیت او په ایمان حقه کې او په مغفرت کې ټول صحابه برابرو صحابیت کې یو شانو په ایمان حقه کې یو شانو په مغفرت کې یو شانو البته مراتب